کور به اندر شیر بازار وي هر سړی به پکې وځي نه وځي لعنت شه په داسې نرتوب باندې لعنت شه په داسې پښتونتوب باندې بعضو خو اسلام پرېږده پښتو یې په شرمونو وشرموله پښتانه ډېر دیندارې دي تهجد دوی نه اخله ذکرونه دوی نه اخله تبلیغ دوی نه اخله هر یو نیک کار کوي خو په دې پښتنو کې یو ډېر بد صفت دی څو پورې چې د بد صفت یې ځانونو نه نه وخلي د دوی دینداري هېڅ فایده نه کوي بد صفت دا دی چې د دوی په کورونو کې شرعي پرده نشته کور به اندر شیر بازار وي هر سړی به پکې وځي نه وځي ماما ځای به هم راځي ورته ترور ځای به هم راځي ورته زنانه اوسه به ناست وي ښه ګپې شپې به لګوي او دې به ځان ته وي چې موږ دیندار یو حالانکې دا یو لوی بېغیرتوب دی دا یو لوی دلتوب دی او ډېر خلکو به تاسو داسې هم لیدلي وي چې د چا کور ته ورشي زنانه ورسره لاس میلاو نه کي بیا دې خفه وي چې فلانکي زنانه ما سره لاس میلاو نه کړو نو یې راځي له تا هغوی زنانهو سره غلی که ته هغوی سړیو سره غلی نو کوم سړی چې دا خبره وکړي چې فلانکی زنانه ما سره لاس میلاو نه کو دا سړی بالکل ما پرېږده دی اسکے دل میں کچھ کالا کالا ہے نو نن سبا داسې دور دی چې په هېڅ شی اعتبار مه کوي تاسو سوشل میډیا استعمالوئ دغه واقعه تاسو مخې ته دي نن سبا چې د ستا عزت لوټ کېږي ته بې عزته کېږي خپلوانو نه به کېږي هغه خلکو نه به ته بې عزته کېږي چې هغه تا سره پسې کیني او موږ ځان ته وایي موږ پښتانه یو پښتانه خو هغه و چې د هغوی زنانه او کپړې هم چا نه شوي لیدلی اوس هغه وخت نشته اوس نر پښتون هغه دی چې خپلې ښځې ونیکي بازارونو ته یې روبسي خلکو ته یې وښیي چې د ما ښځې دومره ښایسته دي لعنت شه په داسې نرتوب باندې لعنت شه په داسې پښتونتوب باندې چې که د ستا حیا په عزت باندې نه وي بعضو خو اسلام پرېږده پښتو یې په شرمونو وشرموله